اذان به جاهل سړی نه کوي. تاسو ګورئ کنه په دې مساجدو کې د جاهلان اکثر بانګونه کوي اشهد ان محمد رسول الله. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای وی اذان به عالم کوي ويؤذنكم عالمكم. اذان چې کوم دی دا به عالم کوي، دا به جاهلان اذانونه نه کوي. او بیا زموږ د امامان چې کوم دي دا هم د اکبر باچا لټان دي. بس ماشوم ته به وي او که پس پوهېږي او که نه که په اودس پوهېږي او که نه که د مسجد د آدابو نه خبر یې او که نه بس ورشه اذان وکړه. پوه شولې؟ ورشه اذان وکړه. نو اذان چې کوم دی دې کې د نبي علیه الصلاة والسلام نوم دی، دې کې د الله رب العزت نوم دی. دا په جاهلانو باندې اذانونه نه دي کول پکار. امام لا عالم لا پوهه کس چې کوم دی اعلی اذان پکار دی. بل لا چې بعضې خلک ډېر غلط اذانونه کوي، غلط اذانونه کوي. څوک پکې وي اشهد ان محمد رسول الله او څوک څنګه اذان کوي څوک څنګه. نو کم از کم چې اذان چې د هغې تلفظ د اذان برابري او هغه ښکلی اذان کوي او عالم وي پوه نو اذان چې کوم دی دا به جاهلان نه کوي. ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ويؤذنكم عالمكم. اذان چې کوم